باندې یو مختصر تفصیل چې ورسک ډیم په 1956 په دورانیه کې د قبایلي علاقه ورسک کې تعمیر شو او د دې تعمیراتي کار منسټري اف انډسټري شروع او د دې تمام تر معاهدې د مراتو معاهدې چې دي د مومن قوم او د ملاګوري قوم سره وشولې د ورسک علاقې مومن قوم ترکزی ملکیت چې په دې لیټر نمبر 735 20/8/1912 کې دا ثابتوي چې په ورسک علاقه کې مومن قوم د 1874 نه آباد دی د هغه وخت نه چې دلته د برټش دور حکومت امن او ورسک یو آزادانه حیثیت هغې تحصیل زمونږ مومن چې و دا یو آزاده علاقه وه نو دغه وخت نه مونږ دا تاریخ ښیي دغه لیټر حواله مې دې دپاره ورکړه چې دغه تاریخ وښیي چې مونږ دلته څومره وخت نه آباد وو هغه لیټر کې د دې دغه راغلی دی وضاحت په د 1912 کې چې مونږ د 1874 نه دلته آباد یو په 23 جولای 1990 کې د مومن پولیټیکل ایجنټ ته یو لیټر وشو چې پولیټیکل مومن ورسک ډیم پراجیکټ دپاره هغوی ته اډر میلاو شو د پراجیکټ په دغه لیټر کې په 5/12/1963 کې د لیټر نمبر 2018 چې د مومن قوم خپل ځمکه رضاکارانه طور حکومت ته ورکړله او د خیبر ایجنسۍ چې کوم ملاګوري قوم و هغوی د خپلې حصې رقم وصول کړ لیټر نمبر 864 TA مارچ 1957 کې چې د سیکټري ټرایبل افیسر د دواړو ایجنسو د حقوقو تعیین وکړ چې 80% د مومندو دی او 40% د ملاګورو ډیکلیر کړ لیٹر نمبر 23/5/46 24/11/1959 چې پکې د کمشنر پېښور د حکومت پاکستان د مومن قبایل د پاره د ورسک ډیم د ځمکې په مد کې چې دوی پیسې نه وي اخیستې د هغې په هغه کې یو لیټر وکړو او هغه لیټر اپډیټ کړی دی او هغې دپاره په یو یونټ کې یو پیسه پی یونټ کمیشن مقرر کړی چې دا کربونه یونټونه جوړ دي او دې کې زموږ ډېرې زیاتې پیسې جوړیږي لیټر نمبر 41/31/34 دا په 1/3/1961 کې کمشنر پېښور د قبایلو د پاره د ورسک ډیم کې د حقوق او د نوکرو فراهم کولو دپاره یو فیصله کړې وه دې لیټر کې هغه شوې ده لیټر نمبر 13/83/57 دا په 22/2/1957 کې چې کوم منسټري اف انډسټري پاکستان کمشنر پېښور پولیټیکل ایجنټ مومن ته د ورسک ډیم د میټینګ دپاره راغوښتی و دا هغه لیټر دی لیټر نمبر 26/345 نمبر لیټر چې دی RE-26/345 RE ورسک ډیم چې د مومن قوم او د ملاګوري قوم دپاره 80% د مومندو دپاره او د 40% حقوق د ملاګورو دپاره مقرر کړل زما عزیزانو اصل خبره دا ده چې دا تفصیل ما لږ ووایه او دا تاسو ته چې ما د لږو خطونو دغه تاسو ته درکړو حوالې درکړې داسې ما سره په ګېډو باندې یو پوره دوغمره دستې ما سره ټول ریکارډ پروت دی د دې ما سره د دې نقشه ده نن ما پرون چې کله ما د دې دپاره د مومن ورسک ډیم رایلټي د مومن د عوامو دپاره وغوښتله چې زموږ په حکومت دومره زیاته قرضه ده چې زموږ نه دا د هغه وخت نه چې ډیم جوړ دی موږ ته چا څه نه دي راکړي
نو زما سپیکر محترم سپیکر صاحب محمود جان هغوی زما دغه خبرې رد وکړو او تاسو اورېدلي دي زموږ په سپیچ کې چې ما هغه سره په هغې باندې بحث وکړو نن مې هغه ته هغه نقشې هم راوړې چې دا 3-4 کیلومیټره دننه د پاور هاوس او دغه د ضلع مومن په حصہ او د چې په دې غاړه هم زما دا دوخیل قوم یعنې ترکزی یعنې مومن قوم په دې باندې آباد دی او دغسې چې دی نو هغه اړه هم زمونږ دا موږ پرې آباد یو نو ما هغه ټولې نقشې راوړلې بیا نن ما دوباره په هغې باندې احتجاج وکړو زر عالم د ډایس مخکې ته نقشې مې په هغه کولاو کړې هغه مې په میډیا ته مخامخ کړې او دا ټول فایلونه او ما ورته وویلې چې یاره دا زمونږ ثبوتونه دي چې بله ورځ مې ورته کوم ثبوتونه ویل هغه مې ورته نن راوړي خو بیا هم هغوی ماله د تقریر موقع په دې حواله باندې رانه کړه د یو ډېر منظم سازش لاندې زموږ د مومندو دغه رایلټي زموږ نه اخلي او د دې باندې موږ ته خپل تسلط نه راکوي موږ ته په خپل اختیار نه راکوي زما عزیزانو زه خپل MNA صاحب ته زه سنیټر صاحب ته زه خپل MPA صاحب ته زه د ریزرو ممبر صاحب ته او ټول سټیک هولډر او ملکانو صاحبانو ته د ټولې ضلعي ملکانو صاحبانو ته ځوانانو ته او ټولو ته دا خبره کومه چې تاسو نن ونه درېږئ دغه مقام چې ما په دې وخت کې راوڅېړه او ما خپله حق وغوښته او ما له د حق غوښتو داسې جواب میلاو شو نو که دا قوم نن ونه درېدی نو شاید چې تاسو ته د مومن ډیم رایلټي هم میلاو نشي د دې نه هم موږ بېنوا پاتې شو اوس وخت دی چې موږ ټول قوم راپاسو په دې باندې احتجاج وکړو او زه دغه ټولو سټیک هولډرانو ته اپیل کوم دغه زما سیاسي وروڼو ته دا زما پارلیمنټیرین وروڼو ته چې د خدای دپاره دا قومي شو ده دې ته مه ګورئ چې نثار د کومې پارټۍ دی نثار د مومن قوم د حقوقو علمبردار دی ما سره په دې کې ودرېږئ قوم راپاسئ که نن وخت کې ونه درېدی نو آینده وخت کې به موږ د دې ټول هر څه نه لاس وینځو که موږ دا کیس وګټو او دا ځان ته راوړو نو زما عزیزانو ستاسو د بجلی بیلونه دا پیسې موږ ته د حکومت پاکستان نشي راکولی وابلی نشي راکولی خو دې باندې موږ خپل حق چې ورومنو نو موږ به دا ځان ته په بیلونو کې مجره کړو موږ به د بجلو په کارونو کې مجره کړو موږ ته به بجلی راکړي موږ ته به د بجلی خپل پوره حقوق راکړي زموږ به دې سره د بجلی مسلې هم حل شي نو دا بنیادی خبرې دي اوس وخت دی هر قومونه ویښ شوي دي که موږ مومن په دې کې خاموش نسیدو نو بیا زما رونو بیا دا ډېر د خطرې وخت دی او دا به زموږ ډېره بېخوندي الله دې موږ نه دا بېخوندي نه کوي زه هیله لرم چې زما MNA صاحب زما سنیټر صاحب زما سره بل MPA ورور صاحب زمونږ خور ریزرو سیټ والا هغه هم چې موږ په یو یړ دې میدان ته راودانګو او د خپل خلکو دپاره دغه حقوق په ځای کړو او دا حقوق هغوی نه واخلو او زموږ د بجلی ستونزې به په دې سره انشاءالله حل کېږي موږ له خدای پاک موقع راوستې ده دغه چې موږ غوښتل چې موږ د صوبې څه شو نو موږ به حقونه الو اوس موږ ته پلیټفارم میلاو دی اوس تاسو موږ سره قومه ودرېږئ او په دې باندې به انشاءالله ای قومه که زموږ په دې خبرو غور ونه شو په دې هفته یوه نیمه کې نو بیا به موږ په دې باندې احتجاجونه فیل کوو موږ به احتجاجونه کوو په ضلع مومن کې به موږ راوځو او دغه خپل حقونه او دغه ثبوتونه چې ما سره دي دا به خلکو ته مخکې کوو عوامو ته مخکې کوو او په دې کې موږ بیا د هر څیز د عدالت حق او د ټولو هر څیزونو حقوق محفوظ ساتو او په دې باندې به بیا قومي مشاورتونه کوو انشاءالله زه ډېر خوشحالي نه یم زما یقین دی چې موږ به دا مقدمه ګټو او مومن قوم به څنګه چې کرک ته په ګیس او په تیلو کې رایلټي میلاویږي انشاءالله مومندو کې 2 ډیمه دي د دې 2 ډیمو رایلټي به میلاویږي او دغه رایلټي به زموږ په ترقۍ کارونو لګي زموږ په بجلی مد کې به موږ ته په کار راځي موږ ته به په ټولو څیزونو کې راځي څومره چې زموږ معدنیات دي څومره چې زموږ بجلی دي نو دا زموږ دپاره ډېر لوی شی دی خو قوم ته ویښېدل پکار دي قوم راویښ شئ ودرېږئ او زه ټول سیاسي ګوندونو او ټول قومي مشرانو ته اپیل کوم چې دا د ټولو اجتماعي مسله ده مهرباني وکړئ ټول په یاړ باندې راپاسئ او ټول د مومند ولس دې خبرې ته ودرېږئ ستاسو یو جهان مننه